ځکه الله جل شانه چې غیر المغضوب علیهم نو دا امت محمدیه دا الله جل شانه فرمایي چې وکذالک جعلناکم امه وسطا دله الله جل شانه یو مقام ورکړی دی امت محمدیه ته وکذالک جعلناکم امه وسطا چې دا امت چې کوم دی پیغمبر علیه السلام ستا امت چې کوم دی دا ما امت وسط جوړ کړی دی درمیاني امت دی نه پکې غلو شته نه پکې افراط شته نه پکې تفریط شته دا معتدل وسطن څه ویل کېږي معتدل امت دی لکه په مقابله د يهوديانو او په مقابله د نصارو کې دا امت محمدیه صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا معتدل امت دی نو د دې اعتدال په وجه باندې چې کوم دی دا په صراط مستقیم باندې دی دا په باندې دی په صراط مستقیم باندې دی علماء کرام فرمایي مفسرین حضرات چې دا د دین یو بنیادی اصول او قاعده شو د دین یو بنیادی اصول او قاعده متدل ته دی صورت کې الله جل شانه کولا چې کم ځای کې تاسو غلو وینئ نو هغه د دین نه هټ کوي په دین کې غلو څه ته ویل کېږي په دین کې غلو دي ته ویل کېږي چې یو سړی مثال په تور په یو شوبه کې لګیا دی مثال په تور باندې یو سړی په تبلیغ کې لګیا دی او هغه دا خبرو کې چې تبلیغ نه علاوه بل یو کار د دین نه دی خو څوک دا نه کوي نو دا چې کوم دی گمراه دی دا غلو په دین دا مثال په تور باندې یا یو سړی چې کوم دی هغه په جهاد کې لګیا دی د جهاد په مهنت کې لګیا دی او دا نور د دین شوبې چې کوم دی هغه دی وایي چې دا ټول یې فضول کار دی دا موږ چې کم کار کوو بس دا صحیح کار دی دا غلو په دین دا د دې پیغمبر علیه الصلاه والسلام من فرمایلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مسلم شریف حدیث کې هلك المتعنتون وي متشددین چې کوم دي دا الله هلاک کړی دي وهلك من كان قبلكم واستاسو وړاندې چې کوم دي الله د غلو په وجه باندې خلق هلاک کړی دي نو غلو چې کوم دا ممنوع ده په دین کې په دې وجه باندې صراط مستقیم دي ته ویل کېږي چې معتدل لار نو کوم ګوره څومره گمراه فرقې چې په وجود کې راغلي دي څومره گمراه فرقې په سابقه قدیم زمانه کې یا زموږ په موجود زمانه کې چې څومره گمراه فرقې دي تاسو داغي عقاید ته وګورئ داغي عمل ته وګورئ تاسو ته وایي کې دوه څه خامخ ښکاري یا په کې زیات تشدد ښکاري یا په کې زیات نرمي ښکاري د حد نه سیوا نرمي تشدد څه دی لکه مثال تشدد دار چې یو سړی په توحید باندې دومره زور روړي چې دغه د انبیاء علیهم الصلوات والسلام هغه حیثیت چې کوم دی هغه دغه ډیر شي او د انبیاء علیهم الصلوات والسلام هغه درجه هغه رتبه دغه چې کوم دی پاتې شي دا ځان ته اهل توحید وایي نو دی په توحید کې دومره غلو کړی دا چې د نبی علیه الصلوات والسلام شان کې د ګستاخی جوړه شو چې داغه د نبی علیه الصلوات والسلام په شان کې بعضی خبرې داسې داغینه منقول دي چې لکه ته حیران شې چې دا دومره غلو نو په توحید کې دومره غلو او بعضی خلک چې کوم دي هغه په انبیاء علیهم الصلوات والسلام په شان کې د اولیاء په شان کې دومره هغه حد درجه ته رسول دي چې د خدایانو درجه ولې یو قسم ورکړي چې د انبیاء علیهم الصلوات والسلام درجه چې کوم دی د حاضر ناظر ګرځولې ده په هر ځای کې موجوده ګرځولې ده مختار کلی ګرځولې ده نو دا انبیاء علیهم الصلوات والسلام له هغه درجه ورکړي چې کوم د خدای درجه ده نو دا دوه افراط او تفرید دي لکه په قدیم زمانه کې چې کوم دي خوارجو پای کې انتهایی شدت او هغه په علي رضی الله تعالی عنہ باندې په نور جماعت باندې د کفر فتوی لګولې وي علي رضی الله د جماعت نه کله په جنگ صفین کې او جنگ جمل کې هغه جدا شو نو بیا په هغه باندې د کفر فتوی لګولې تشدد پکې ډیر زیاتو نو ګوره چې څومره گمراه فرقې چې کوم دي تاسو داغي تو ګوره نو پای کې به تاسو دوه خبرې ښکاری یا به تشدد پکې ډیر زیات وي یا به پکې نرمي ډیر زیات وي او دا دوه چې کوم دي د راه حق نه